یو کس وایي چې پلار د خپلې لور رشته د خپل ترې زوی سره وخت مخکې کړې وه، لیکن دغه جنۍ اوس نکاح دپاره تیاره نه ده او پلار یې په زور زیاتي باندې دا نکاح کوي، نو آیا په دې پلار باندې څه ګناه شته او که نه دی کولی شي که نه؟ بلکل دا پلار نشي کولی. که چېرې دا جنۍ بالغه وي، ښځه شوې ده، بالغه شوې ده، نو دا پلار په دې باندې نشي کولی. دا الله رسول فرمایي چې کومه جنۍ وي باکره وي، یعنی مخکې نکاح نه ده شوي، د دې نه به تپوس کوي. که پلار یې نکاح کوي هم به دې تپوس کوي. دا تپوس ته چې ورځي دا د دې دپاره ځي که جنۍ وي چې او وکړئ زما نکاح، یا خاموشي اختیار کسې ونه وي د شرم د وجې نه، نو نکاح یې کولی شي. که هغه وایي چې نه قطعا دا نکاح نه کېږي. یو کس تپوس کړی، یو حافظ قرآن دی، 2 کاله دورې د قرآن پاک کړی دی او روزانه 15 سپارې ګردان کوي او سجده یې نه ده کړې، سجده تلاوت، نو دی به څه کوي؟ نو دا سجده تلاوت په ده باندې واجب ده، دا به خامخا کوي. 14 سجدې دي په یو ختم د قرآن کې. یو کس تپوس کوي چې یو سړی وایي چې په کور کې د اشراق مونځ نه کېږي او نه په هغې باندې اجر میلاوي. دا دروغ دي. په کور کې د اشراق مونځ کېږي، په هغې باندې اجر هم شته. دویم تپوس یې کړی دی که یو سړی جومات ته راشي او جمعه ولاړه ده، نو ثنا به وایي او که نه؟ نو که تر اوسه پورې امام قرات نه دی شروع کړی، وړومبی رکعت دی، نو ثنا به وایي. او که امام قرات شروع کړی نو ثنا به نه وایي. که امام په وړومبي قرات کې ولاړ نو ثنا ترې پاتې شوه، او که دنه وړومبی رکعت تللی، نو چې کله د وړومبی رکعت په آخر کې دی مسبوق دی، بیا پاسې کوي، نو بیا به ثنا وایي. یو کس وایي چې تېره جمعه ما د جمعې مونځ وکړو، د جمعې مونځ چې مې وکړو، د جمعې د مونځ نه لاړم، نو ما په خپل پرتوګ باندې د وینې داغونه ولیدل. ما ته پته نه وه چې آیا د جمعې دا مونځ ما دې داغونو سره کړی که د هغې نه پس لګېدلي دي، آیا زما د جمعې مونځ شوی دی که نه؟ او د جمعې مونځ دې شوی دی، قضا ګرځولو ته ضرورت نشته. یو کس تپوس کړی دی چې ما هغه وایي چې ما نه بل کس تپوس وکړو چې ما د سحر مونځ وکړو، سنت مې نه کړي، او زه د امام سره په فرضو کې شریک شم او ما نه یو رکعت تللی و، زه څه وکړم؟ تفصیلي وضاحت یې کړی دی، خبره یې اوږده کړې ده. او چې کله تا نه یو رکعت لاړو او امام سره شریک شوې، سنت دې نو کړي، نو دغه وخت کې چې کوم دی نو سنت مه کوو، لیکن چې کله نور راوخېږي نو بیا د سنتو په ځای باندې 2 رکعته وکړه. یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی دی، هغه دویم واده وکړو، د دویمه ښځې نه یو زوی دی او د لومبۍ ښځې نه د دې یو لور ده. د دې په خپله کې نکاح کېږي که نه؟ او نکاح کېدی شي ځکه چې دا رور خور نه دي. یو کس وایي چې 15 کاله وشول، زما په یو کس پورې حق دی، هغه وارې ټالې کوي او ما ته حق نه راکوي. زه په بدماشۍ باندې د هغه نه د خپل حق وصولولی شم او که نه؟ ته خپل حق وصولولی شي، لیکن زیاتې به نه کوي. هغه ته به کنځل نه کوي، هغه به یارې نه، باقي خپل حق چې په کومه طریقه باندې ته وصولول غواړې هغه صرف وصولولی شي، د هغې نه علاوه. لیکن که زیاتې دې وکړو، مثلا وهل ټکولو باندې، کنځلو باندې، نو دغه وخت کې ته ظالم شو. ستا هم په هغه پورې یو حق دی او د هغه هم په تا پورې یو حق رالو. یو کس وایي چې زمونږ په طرف باندې د مړي د ایصالو ثواب دپاره لومړۍ 3 ورځې د سحر د مونځ نه پس د قرآن پاک د ختم اعلان وشي، او چې څومره مونځ کوونکي موجود وي نو هغوی په دې کې شریک کېږي. دا تر کومه پورې درسته ده؟ ایصال ثواب دا جایز دی، چا پسې قرآن پاک تلاوت کول او هغه ته بخل، لیکن خلک په دې باندې مجبورول د سحر د مونځ نه پس 3 ورځې د اهتمام او د مجبورول، دا ټیک نه دي، دا خلاف سنت کې راځي. یو کس تپوس کړی دی چې ماشوم پیدا شي، هلک وي که جینۍ، د هغه په غوږ کې اذان دا هر مسلمان ورکولی شي او که نه؟ دا د جومات چې کوم پیش امام دی د هغه حق دی؟ نه، د پیش امام حق نه دی، دا هر مسلمان ورکولی شي. البته دا چې نیک کس په ذریعه باندې دا کار وشي، چې څنګه په جومات کې څوک اذان کولی شي داسې سړی
لیکن دا حق داغه نه دی. لکه څنګه چې مړی وشي نو مړی ته غسل ورکول دا د امام فرض نه دی، دا د مړی د رشتہ دارانو ذمہ داری ده، دا غي فرض دی. پلار یې مړ شوی دی نو زوی ته پکار دی چې خپل پلار ته غسل ورکړي، نه د جماعت امام. وای چې د کوم ماشومان یو کس تاسو کې چې د کوم ماشومان تاریخ پیدایش مور او پلار په کاغذاتو کې کم لیکلې ده او پاغه کې اوس رد بدل نکېږي نو شرعي اعتبار سره سوق چې کوم مور او پلار د خپل بچو عمر کم لیکلې ده دی دروغ ویلي دي او دا دوکه ده. دا په ډیرو کارونو کې سبب یا دوکه ده. مثلا یو اداره ده، محکمه ده، هغه د 500 کالو سړی ناخلی او د 40 کالو اخلي او د عمر کم لیکل دی 40 کاله، حالانکه دغه عمر شوی دی 50. نو دا دوکه شو او دروغ هم شو. او دروغ هغه حرام شی دی چې الله جل شانه شرک برابر نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی. پیغمبر علیه السلام فرمایي الا اخبركم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. بخاری حدیث. ترمذی کې شهادت الزور ده او بخاری کې قول الزور ده. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې تاسو ته غټ غټ ګناهونه ونه خیم. صحابه وایي چې ولنه یا رسول الله، وې دا الله سره شریک ګرځول لوی ګناه ده، بیا د مور او پلار نافرمانی خبره نه منل لوی ګناه ده، او بیا دروغ وینا لوی ګناه ده. نو چې یو سړی د بچی عمر هغه 10 کاله یو د 15 ولیکي او داغه عمر 10 کاله دی او د 20 ولیکي، دا ګناه ده، دروغ دی او دوکه ده. دوکه او دروغ دواړه حرام دي. قران کریم کې په سوره بقره په ابتدا کې د دوکې ذکر دی چې دا منافقین الله تعالی دوکه ور کوي، خو الله ته مؤمنان ته دی دوکه ور کول نشي. او دی وی چې د څه کول پکار دی، نه د توبه استل پکار دی، او کداغه تلافی په صورت کې کیږي په کاغذاتو کې نه دی. یو کس ته پوس کړ دی چې د جمعې په ورځ چې بیان جاری وي د بیان دوران کې ذکر کول څنګه دی. نو د بیان چې کیږي د بیان دوران کې ذکر کول دا ټیک نه دی، ځکه چې بیان سړی بیانې شي اورېدي او د بیان اورېدل د ذکر نه ډېر بهتر دی، ځکه چې په بیان کې به څه مسله وي د دین هغې نه چې ته واقف شوې نو ټول عمر ته ستا ژوند په هغه لار باندې سمیږي. ذکر چې دا وکړو نو دا وختي شی دی. نو که چېرې داسې ذکر وي مثلا چې ته په بیان هم پوهېږې ذکر هم کوې نو بیا خو ټیک ده، لیکن که چېرې ستا د بیان په پوهېدو په هغې باندې د پوهېدو رکاوټ جوړیږي نو بیا نه. بل سوال د یو مسلې د پلاټ باره کې کړی دی او تفصیلي دا بیا جمعې مونځ نه پس بیا تاسو کوي مفتي صاحب.